شروط دا باب دی په بیان د شرطونو یعنی په بیان د شرطونو جائزه او شرطونه غیر جائزه. شرط هر هغه څه توي چې نفي داغي سره نفي داغي لازميږي نفي د شی آخر. شرط هر هغه څه توي چې په شرط کولو داغي لازميږي شی آخر او په نفي داغي سره لازميږي نفي د شی آخر. ٹھیک شو؟ لکه ګوره الوضو شرط للصلاه، نو کله چې د شرط نفي وشي نو د صلات نفي وشو. ٹھیک شو؟ بیا دا شروط چې کوم دي دا شروط جائزه دي او شروط غیر جائزه. شروط جائزه او تعلق عقد سره دي، بیعت سره دي، بیع سره دي، مزارعت سره دي او مصالحت سره دي. شرط لپاره د مصالحت د صلح، شرط لپاره د مزارعت د زاری او د مزاری کاشکار او ذمہدار او مالک د ځمکې د دې په مابین کې شروط. شرط په مابین د بیعاتو کې یعنی لین دین کې او جائز اور غیر جائز. شرط په مبایعاتو کې یعنی بیعت علی الاسلام، بیعت علی الجهاد، هغه سلسله کې. امام بخاری علیه رحمت هغه شروط ذکر کړي چې داغي حیثیت شرعي په اسلام کې سره یعنی شته او جائز دي. والاحکام او بیان د هغه شروط چې داغي تعلق د احکام شرعیه او سره لکه عقد شو، لین دین شو وغیرہ. والمبایعات او شرط متعلق بس سره بیعت سره. مراد د بیعت نه لین دین نه دی بلکې مراد د بیعت نه معاهده علی الاسلام دی یا معاهده علی الجهاد دی. ٹھیک شو؟ جی. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن قيل عن ابن شعب اخبرني عروه بن زبير انه سمع مروان والمسور من مخرمه يخبر عن بس ګوره دا رسو مختصر حدیث را روان دي، رسو مختصر حدیث را روان دي پس دي مطول روایت. شپږم کال د هجرت چې حضرت عمره لتلو سوال له صحابه کرام حضرت صلی الله علیه وسلم سره مشرکینو د رکاوټ یې د بیت الله او د حضرت په منځ کې رکاوټ پیدا کړ. تر دې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او کفار چې کوم دي جنگ ته قریب شو، مایل شو. پدې کې سہیل ابن عمر راغه ورغي مصالحت او کپدې خبره چې تاسو سکه عمره مکه واپس لاش. هغه مصالحت بظاهر چې آی کې کوم شروطو هغه شروط سبب د ذوق د مسلمانانو لکه تاسو بسکه دقه سي عمره نشو کوله دام د مسلمان کمزورتیا وا. دویم شرط کې چې زمون مکینا تاسو هغه مدینه ته یا تاسو له سوکراغ اگر چې تاسو د عقیدی وي موږ له واپس راکوي. تاسو د مدینه نه سوکراغ موږ څخه نو موږ به تاسو نه درکو. دا درې واړه شرطونه چې بدی کې بظاهر د مسلمان انتهایی ضعف او کمزورتیا وا او دغه وجه چې حضرت عمر زه نه منله او هغه نبی علیہ السلام ته چالسنا علی الحق والیس قتلانا فی الجنت، من په حق یو زمون مقتولین په جنت کې دي. نو بیا موږ دوی سره دا کمزوري خبره ستې پاره کوو. په بهر حال دې معال چې پیغمبر علیه السلام ته معلومو هغه معال چې کومو نو هغه دې د فتح او د غلبي یو سبب اور بانوا. ځکه پیغمبر علیه السلام دا مصالحت کړو. جیوا یخبرانی مروان و مسور خبره کوي ها
عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ياتيك منا احد لك ما اوس په پښتو کې درته وي چې نه برازي د مکې نه زمنګ د کفارو نه تاته یو کس وان كان على دينك اگر چې ستاسو دین باندې وي مسلمان وي الا رددته الينا موږ ته واپس راکړي وخليت بيننا وبينه او زمنګ او دای په منځ کې به څه خلا پیدا کړي مان رکاوټ به نه پیدا کړي فقره المؤمنون ذلك وامتعذوا منه مؤمنانو دا شرط فدوغن وامتعذوا منه خفوا غصشوا په دی باندې جی وابا سهيل الا ذلك او سهيل بغیر دې شرط نه بل خبري نه تیارې ده فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فرد يومئذ ابا خدا مختصره خبر ده ابا جندل راغه پوشګنا الى ابي سهيل ابن عمرو مانا ابا جندل راغه دغه د دې سلنامي لیکون کې سهيل زیو او کلک مسلمان او پات کړو په بیړو کې تړل شو دی راغه نبی علیہ السلام د صلح په وجه سره دی واپس کړ رسول دی باندې تفصیل راځي ښا نبی علیہ السلام اول نه واپس کړ هغه وی چې لا غسل نامه مکمل شوی نه ده دا پوره نه لیکل شوی لہذا دې نه پرېږدو هغه چې نه پرې رسول نه کوم بیا نبی علیہ السلام دی واپس رسول مختصر حدیث کې راځي ولم يأتي أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما استاد مدینه سوکراشی اگر چې مسلمانی موږ به نه پرېږدو وكانت ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط ممن خرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ اورال د مؤمنانو نه هجرت کوونکی وکیل طالب جان رااله د مؤمنانو نه هجرت کوونکی وکان ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط اوه عقبه ابن ابي معيط لوی مشرک لوی دشمنو د حضرت سے داغي لورا ام كلثوم هغه مسلمان ادا ممن خرج الى رسول الله صلی الله علیه وسلم یومئذ وهي عاتق په دې حال کې چې دا پیغله او ځوانوا ځوان پیغله جنې دا نظام ته خدای وګوره کنه کور کې ټول کفر دی او دا یو ځوان جنې مسلمانه رااله نبی علیہ السلام څخه فجاء آل راغد دې خاندان يسالون النبي صلی الله علیه وسلم ان يرجع اليهم تپوس کو مطالبه کول چې دا ورته واپس راکې ځکه زموږ لور دا ولم يرجعها اليهم پیغمبر علیہ السلام ورته ورنکړه دای وجه بر دې حاشی تفصیل لیکل دی ښا سوچ داراله اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چای مطالبه وکړه دې جنۍ یو درخواست پیش کړه نبی علیہ السلام ته الله پیغمبر ته خبره دي جنکو او د نارینو همت او قصد ارادي نارینه کلکوي زنانی نرمي نارینه مصائب برداشت کول شي جنکې نشي برداشت کوله نارینه د ظلم نه تخت کول شي جنکې نشي تخت کوله نو کته ما دوی ته فرګیدي نو تاسو خیال دی دا کافرانو زمو مور پلان ارڅ دي دوی ما سره سوکي او قتل بمکی یا به په زور کفر ته واړي او موږ هو کمزوري خلک یو زه درخواست کوم چې د ایمان په دولت راغلي ما به پرېږدم نو په دغه وخت کې د آیت راغی وای ذا جاء المؤمنات په دې واسطه حاشیه بر قیمتي باز کړ دې چاله که معاهده چې شی وانه دا فقط د رجال وا او کې دې کې نساء شریک وي دا یو سوال یو جواب دا دی چې دا معاهده چې وا لا یاتیک منا احد دا معاهده شامل لرجال او د نساء دواړو وا او چې کله د ام کلثوم رااله او پیغمبر اسلام ته دې درخواست پیش کړ نو معاهده منسوخه شوه په آیت نزول سره دویم جواب دا چې دا معاهده فقط رجال په باره کې و د نساء په باره کې نه و جی جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بما فامتحنوهن امتحان واغله د دوی نه رسو برازي خبره او امتحان د څه خبره هغه امتحان برستا کتاب لیکل دي یو دا چې ته به دینه دا تپوس کوي چې آیستا دا راتلل چې دي دا د خاون او دغه د ظلمون په تنگوالي خو نه ده یو ستا دا راتل په اختیار د مدینی خو نه دي چې مدینی آب او هوا خدا اوار زید دا غرونه دي نمبر 3 آیستا دا راتل چې دي ستا دا راتل چې دي
چرته یو مسلمان سره خو د قلبي لین دین نشته دی چې دې تل دې زور پسې لاړ شمه ټیک شو ستاد راتل صدقور کې د چا د ظلم د یره نه خو نه دی ستاد راتل واقع د الله او د رسول او د دین د فخول په بنا دی نو کله چې دا وې نو بیا به تو ورته وای بل شي لیکل چلو فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار الآيات قال عروة فأخبرتني عائشة أن دا نه تیر كان يمتحنهن بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إلى غفور رحيم قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذه الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم چې کوم جنای په دې شرط باندې اقرار وکړ نو نبی علیہ السلام ته قد بایاتو کې بس ما تاسو را بیعت وکړ با صحابیه شوي مهاجر شوي اوس حضرت عائشہ کلامن یعنی یکلمها کلامن بس نبی علیہ السلام به بیعت خبره کولا والله ما مسد يده يد امرات قط في المبايعه قسم می دی پرب د نبی علیہ السلام لاس ته یو جنې لاس سره په بیعت کې نو یو ځای شوی بلکې وما بايعهن الا بقوله حضرت په بیعت کو په بنا باندې لکه دې زماني ظالمان مبتدین فاسقان فجار خوشګنا چې جامع د پیرانو اغوستي ورغي باقاعده چې بیعت کې خود سره نو باقاعده به خزي لاس په لاس لیدي او ته زما مریدونه شوي خوشګنا ته زما مریدونه شي اله اخر پوښو دې باندې نه پوهیږي کنه وای سړیا پته یې کوم ځای کې ته ناس یار سوچونو کې اخته تا خیال ورته ان بیا اله اخره نه بیعت فقط دار جی وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن زياد بن العلاء قال سمعت جابر يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس بن ابي حازم عن جابر بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم باب اذا باع نقلا قد صدرت باب دې په بیان دي چې یو سړی خرڅي کی کجوري په داسې حال کې چې قلمي کړي شي وي دا میوی د چا دی وقد مر هذا الروایت امام بخاری وی چې دا شرط دی کنه خبره د شرط راوړي صح وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال عبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نقلا قد ابرت فثمرته حال البيع الا ان يشترط المبتاع د پاره د حدیث راوړه میوه خو د بای دا ها کې مشتری وی چې دا به ما تراکې نو بیا شرط دی نو دا شرط جایز دی نور کول شي باب شروط فی البيع باب دې په بیان دغه شروط جایزو په بیع کې او حدیث کې هغه بریره را روانه ده او ان شاء الله بار بار به بیا راځي وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قصد من كتابتها شيئا قالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أفزع عنك كتابته ويكون ولا وكيل فعلت فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا وقال إن شاءت أن تحتسب إن شاءت كتر عائشة أبيخ وخين أن تحتسب عليك ودي غټي ثواب پتا باندې مان یاد کړه ودي غټي ثواب پتا باندې طالب پیسیرا کی بس آزاد فلتفل ويكون لنا ولا وكيل فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال له ابتعي فعاتيه فإنما الولاء لمن عاتق بابا إذا اشترط البيع وظهر الدعوة إلى مكان مسمى جازا دا یو تنویر ذکر کړي اذا اشترط البائع کله چې بای شرط کی ظاهرت دابتیم لا شا سوریدل د سورلې باندې اله مکان مسما تا مجاز دا جایز دی ګور علماء کرام په دې کې مسله یاد کړه کې یو سړی مثلا اغا داوی چیرې دی قاری ذکر الله باندې زدا موټر سایکل خرڅوم لیکن زو په دې موټر سایکل تر مانسره پورې زم دا قاری ذکر الله دی 22 زه خیر دی عمر ته پاره پوښي دی مشتری ورته لکه دا موټر سایکل په ما خرڅ کا دې زستا په 600 روپے باندې خو زه به تر کوره پورې پیسم نو آیا دا شرط کم دی دا شرط جائز دی او پس توقود عقد نه بای په دې سودی کول شي او دا ولا جائز دی امام بخاری اور امام مالک او فی روایت امام محمد دی وی چې جائز دی او دل پر امام بخاری په دې باندې باب ذکر کا
واما عند الاحناف والشوافع دا شرط جائز نه دی ځکه چې هر هغه شرط عند العقد چې پاغي کې فائدہ د احد المتعاقدین د بای یا د مشتری وي دا شرط باطل دی نو دې کې یو سړی چې ځان له ظاهر مسما کی نو دا دوی چې جایز دي حالانکه احناف او شوافی جایز نه دي امام بخاری خپل قول او امام مالک تایید کوي او په دې نور حضرات رد کوي من وی د جابر د اوږد حدیث ته خاطر په اخر کې نور روایتونه راوړل اخر کې به چې خبره تک ټیک ده خو ته به ځان پوکا من وی چې دا شرط د قطاده سیفتا دا شرط د قطاده چې زما سولی به تر مدینه مکی مدینه پوری وی دا شرط په صلب عقد کې داخل نو دا د عقد نرسو شوی دی یو دیمه خبره د حضرت صلی الله علیه وسلم او د ابي قتاده په منځ کې دا بیع حقیقی نه وا صورتن بیع وا دا بیع حقیقی نه صورت نبی علیہ السلام په یو طریقې سره دیله پیسې ورکولې نو ورته حضرت فرمایي چې په ما خرڅ کا حالانکه بیا دغه اوخته جابر ته واپس کیږي اور دغه پیسې جابر ته بیا واپس کیږي منګوي دا عقد نو بلکې دا صورتن عقد دریم جواب انشاء منگویو چې اصل کی احادیثو کی بعض روایت کی استثناء ده بعض کی شرط ده او بعض کی خیرات ده لہذا پدی کی دا روایت مسترب دی نو دین استا استدلال صحیح نه ده امام بخاری پر روایتونه راوړل اخر کې بخلاصي چې دا شرط والا خبره زما په نسبت صحیح ده دې صحیح نه ده زما په نسبت صحیح نه ده مخلا وفي قال حدثنا ابن عمرو قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني جابر انه كان يسير على جمل له قد اعيا فمر علي النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار بسر ليس يسير مثله ثم قال بعنيه بوقية قلت لا ثم قال بعنيه بوقية فبعته فاستثنيت حملانه الى اهلي نما مستثناک ځان دې بار دی باندې سورلی تر مدینه پورې نو اوس ګوره دا یو خبره فلما قدمنا اتيته بالجمل ونقذني ثمنه ثم انصرفت فارسل على يسر ثم قال ما كنت لاخذ جملك فاخذ جملك ذلك فهو مالك وقال بس حضرت ورته زستا او نه اخلم دا او خاله پیسې دی واغله نو معلومه صورتن بیا حقیقتا نو وقال شعبة عن المغيرة عن عامر عن جابر افقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره الى المدينه وقال بس نو افقرني رسول الله ما ته ایسا خیراتی راکڑا دے دے املا تر مدینه پوری سوداو شوا بیا ما توی چلکا ما غتا در سوداو کڑا خطو خو بی موٹر پاتی شو بی سورلے پاتی شوی بی زیرا خیراتی تالا در کوم تر مدینه بودا داد در روایتون ما پی کشون راکل دی زکر چه دے خوی چه تو بلڈ پریشر مریضی کانا زبا در بان آخر کی تین کوما نو ما خپل حافظی دی پارکسری لکی راکلی دی چې افقرنی دا خیراتی وو فاستثنيت حملانو دا د عقد نرسو وخت له مخکې دا وقال اسحاق عن جابر عن المغيرة فبعدها على ان لي في وبعده على ان لي في قار ظهره حتى ابلغ المدينه وقال عطاء دې ذکرانه ما خو خرڅ کو شرط في قار المدينه دا خبر د شرط را ده جی الى المدينه وقال ابن المنكدر عن جابر شرط ظهره الى المدينه وقال زيد بن اسلم عن جابر ولك ظهره حتى ترجع وقال بس شرطه کی خوراغه ولك ظهره کی دوار احتمالات دي ولك ظهره شرط عقدم کی دي شي ولك ظهره هبم کی دي شي صدقم کی دي شي وقال ابو زبير عن جابر افقرنا ظهره الى المدينه وقال دا زمن دلیل افقرنا ظهره تاسو خیراتی دي سولې درکړه عن جابر تبلغ عليه الى اهلك وقال عبيد الله وابن اسحاق عن وابن تبلغ عليه الى اهلك زان بورس آلت الى النبي جابر اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية وتابعه زيد بن اسلم عن جابر وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر اخذت ب4 دنانير وهذا يكون اوقية على حساب الدينار دا سلور دلت مغراغي اوقيه او دلت سلور دنانير ولك یو درهم چې دغه یو دینار د 100 درهم دی نو سلور دینار چې شنو 40 روپۍ شي او کې 40 وترو جی
ولم يبين سمنا مغيرة عن الشعبي عن جابر وابن المنقدر وابو الزبير عن جابر وقال العامش عن سالم عن جابر أوقية ذهب وقال ابو اسحاق عن سالم عن جابر ب200 درهم وقال داود بن قيس اوقية ذهبين شنو بیا غوسه شو هغه بیا 40 دینار شنو 40 دینار شنو 200 روپے شنو. وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر اشترى بطريق تبوك احسبه قال ب4 أواق وقال ابو نضرة عن جابر اشتراه ب20 دينارا وقول شعبي بوقية اكثر قال ابو عبد الله دربان تنكي قال ابو عبد الله والاشتراط اكثر واصح عندي اے دا ظاهر شرط کول پس عقد کی دا خبر صحیح دا او پریواتو کی زیادہ دا پنیز زمنگا نمنگوی چې زمنگ پنیز باندې افقار زیاد صحیح دے پوشی یا راشه کتاب الشرط مخی کتاب صلح تیر شوی دا درازه صلح بوکو زکی اشتراط ظاهر شی خمنگوی پس تا فراغت تا عقد ندے عقد کی شرط نو عقد نرستو بیاری درخواست پیش کرو. جی باب الشروط فی المعاملات باب دے بیان دا شروط فی المعاملات یعنی پا معاملاتو کی چھ مزارعت تے لکہ کروندہ دا. جی وبه قال حدثنا ابو اليمان لٹو رسان بھی ہوئی نشیر شاہ تکرشا قالت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل فقال نعم فقالوا تكفون المؤونة ونشرك فقال ابي لا نا وشنا حضرت فقالوا ذي تكفون المؤونة تاسو موږ د کار اخلاص کې ونشرككم في الثمرة. ها شابه قالوا سمعنا واطعنا وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية بن اسماء عن نافع عن عبد الله قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. باب الشروط في المهر عند عقدة النکاح. وقال عمر باب دې په بیان د شرط کولو د مار په وخت د تړلو د نکاح. عقده غټه کوله یعنی ګندا یې تړل د نکاح او دین مراد د شرط نه دا شرط مہر دی او دا غ شرط جائز دی ځکه چې نکاح په بغیر د مہر نشته دی. ها صحت نکاح په ذکر مہر موقوف نه دی لیکن مہر په نکاح کې ضروری دی. ان تبتغوا بی اموالکم شابه. وقال عمر ان مقاطع الحقوق عند الشروط بلغ ما بس خبر. وقال عمر حضرت عمر سے بھئی ان مقاطع الحقوق بشکا پورا کېدل د حقوق عند شروط په وخت د ادا د شرطونو دي. دا مقاطعه د قطع نه ده. قطع پر کور ته بنوي قطع تکمیل ته وي. لکه ته چې یو شی مکمل کی قطع کی معنی خلاص دي کنه نو معنی بکې قال عمر ان مقاطع الحقوق بشکا تکمیل د حقوق چې ده عند شروط په ادا د شرطونو ده. لکه اوس تاخذ وکړه پای کې مہر ده نو لکه دا شرط مار بکله پوره کیږي چې ته تحویل کې ورته. جی او ویند ولک مشترط او طالب پر هغه شی چې تا شرط کړی دی. جی وقال المسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سحرا له فاثنى عليه مصاهرته فاثنى في مصاهرته في ويكنا خلاصو بخص پرېدو باندې پګیدا فاثنى عليه في مصاهرته فاثنى قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني ليس قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق شروط ان توفوا به. حق شروط دیر حقدار اغه شرط چې تی او ان توفو چې تی پورا کړي ان توفو به چې تاسو په وفا کوي دا مبتدا شو. ما خبر دی ما اغه شی دی استحللتم به الفروج چې تا باغی سره د پردې فرج پزان حلال کړي دي. هغه پردې فرج حلاليږي او هغه څه شي دي په مار دي دا مار دا څه شي دي چې بیا په سوال نه کوي تاسو ته او چې دا په کینیا څو وګوره چې بل سترګه کې نشي خومندو مخکله. باب شروط فی المزارعات. باب دې په بیان دغه شروط جایزه فی المزارعات په کرونده کې یا تاسو وایا هغه شروط نفس مطلق نو بعض شروط جائز دي چا په نسب دي بعض حرام دي چې هغه په تعین او په تخصیص دی یو ځای دي. چلو وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد سمعت حنظلة الزرقية قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا اكثر الانصار عقلا فكنا نقل عقلا ذمہ داران. جی
فكنا نقر الارض او مګه بکرای بس مکه ور کولا ولم تخرج فيه فنهينا عن ذلك ولم ننهى عن الورق آسان دي کنه وخت مره يجوز من شروط في النكاح باب دې په بیان د هغه شرطونو چې په نکاح کې جایز نه دي هغه شرطونه چې غیر جایز دي لکه ته واده کوي اذان جنې کتل وی معلمه دا خیال ورته هغه ته چې دا زړه و پرېږي دي انا بزستا په نکاح کې راځم دا شرطي ناجایز دی جی وفي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر بن ابي زهري عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد ولا تناجس ولا يزيدن على بيع اخيه ولا يخطبن على خدمه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتستكفي دغه لا تسأل المرأة شخا چې خزب نه غواړي طلاق د خپل خور یعنی دا بني چې فارغ کی دغه برتن ځان لپاره او ټول بیا خپل برتن بیا نیولي ایک گلاس تھا دس نہیں جائے باب الشروط التي لا تحل في الحدود طالبان اسی خان دے مسلو وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شعب عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن ابي هريرة وسيد بن خالد الجهني انهما قال ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صدق الا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الاخر وهو افهم بيننا بكتاب الله واذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هذا فزنا بامرأة واني اخبرت ان على ابن الرجمة فافتديت منه ب100 شعر ووليد فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابن 100 جلدة وتغريب منه أن على امرأتنا هذا الرجمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا أقضين بينكم بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك ولا ابنك جلد 100 وتغريب عام من الأوضياء أنيس إلى امرأتنا هذا فإن اعترفت فرجمها قال فغدا عليها واعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمها بس داودير زياد بار ترشيد شابه باب ما يجوز من شروط المكاتب إيثار زيب البيع على أن يعتق اوس بیا پکې بریره رااله د خیر سره باب دې بیان دا شروطو کې چې جایز دي د مکاتبت په باب کې کله چې راضی وي په بیع سره تو دې شرط آزاد کړی شي څنګه اے سهرګلا لکه بریری ته مالکان ویلو چې تبنه او قیرا کینو ته آزاد دی ٹھیک شو ها دا مکاتبت شو مداران حضرت عائشہ بیتوی کہ چر دا بدل کتابت اخلاص کی دا مستا په ما ډیره مهرباني دي او بعض روایت کړه لکه موږ مخکې وی چې دین نه او قیغ ما 15 یا 3 ما ور کړی دي او 15 پاتې دي حضرت عائشہ شرط دا دی چې ویلا زمای نو تازه دو لہذا شروط کتابت کی په شرط عتق جائز دی چلو وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن المكي عن ابيه قال دخلنا على عائشة قال دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقال يا ام المؤمنين اشتريني فان اهلي يبيعني فاعتقيني قالت نعم قالت ان اهلي لا يبيعني حتى يشترطوا ولا قالت لا حاجة لي فيك فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه فقال ما شأن بريرة فقال يشتريها فاعتقيها وليشترطوا ما شاءوا قالت فاشتريتها فاعتقتها واشترط اهلها ولاءها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق وان اشترطوا 100 شرط باب الشروط في الطلاق وقال ان المسيب والحسن وعطاء باب الشروط في الطلاق ما شاء الله بچے دلوشان استاد کے نہیں اللہ شکر بچتے ہاں اونش مولانا سیوا باب الشروط في الطلاق باب دی بیان دا شرطونو په طلاق او دې کې امام بخاری داخل چې کله طلاق مقدمی شرط مؤخر وي کله شرط مؤخر وي طلاق مقدم وي کله بالعکس وي لکه یو سړی خپل خزه ته وي انت طالق ان دخلت الدار فطلاق په شرط مقدم دی بیا وي ان دخلت الدار فانت طالق شرط مقدم دی دی وی کې تقدیم د شرط په طلاق وي او کې تاخير وي خو وجود د شرط سره حکم نافذ کیږي کله چې دخول د دار متحقق شي نو طلاق واقع شو او چې سو پوری شرط د دخول نی راغله چې شرط مؤخر وي کې مقدم وي نو واقع کیږي جی وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وان يقطع المهاجر للاعرابي بس دا اوس ټکه پکې نه وراغه خان لکه دا څه ګوره چې نه وراغه التمخ کې دا چې ولا يبيع حازم
بادي هغه بادي عربي شو او حاضر مصري شو نو المهاجر دا حاضر شو العربي باندې شو. چلو وإن اشترط المرأة طلاق أختها وإن صام الرجل على صوم أخيه ولها للنجس وعن التسرية تسرية خو پیژنې کنه پای معنا کول پای بندول دلته جج کې ډکیا کول وي ورته. تابع معاذ وعبد الصمد عن شعبة وقال عمر وعبد الرحمن نهيا وقال آدم نهينا وقال النضر وحجاج بن من حالنا نهينا نها معنا دا چې دې تسریه موږ معنا کړی شو دي. باب شروط مع الناس بالقول 15 سپاره پاتې شو. باب شروط مع الناس بالقول دا چې نن سبق زویم کنه نو پروس کال موږ 28 جماد الاخرى باندې اندازې او بل سبق موږ په 29 ویلو او هغه نه مخکې ما بل ځای نه شروع کړو د باغې نسبت موږ نن مخکې شو. ٹھیک شو جی وایا. وفي قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني علي بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد احدهما على صاحبه وغيرهما ان قد سمعته يحدث عن سعيد بن جبير قال ان لعند ابن عباس منګه یورزي شیخ ابن عباس سے څخه منګه ناس قال حدثني ابي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث قال موسى رسول الله یعنی اوی موسی چې رسول د الله دی دا رسول صفت موسی ده. فذكر الحديث قال لا پورا تفصیل ما کتابی قال الأولى نسيان والوسطى شرطا والثالثة عمدا. بس امام بخاری زندہ باد اے وس استاد شرطن باب د شروط کې به یو ټکی راو اسی ګوره تاسو ته مراقبه وکړئ ها. مراقبه معنی دا چې لکن ماسپخین تاسو یو 15 منټ سوچو د امام بخاری په دې علمیت باندې او دا حدیث چې د مکرر راوړي کنه نو په یو روایت دا سنشتي چې هغه آی کې څه فائدہ نه د تکرار او دا روایت موږ بار وي تفسیر کې موږ بار موږ وي او دلته راغي والاوسط شرطا او کتاب شروط کې راغي جی. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري واصلح لقي غلاما فقد لو فهمت لك فوجد فيها جدارا يريد ان ينقذ فاقام قرأ ابن عباس امامهم ملك يعني وراءهم ملك امامهم ملك. باب الشروط في الولاء اقروات باب د بیان دغه شرطونو چې په ولا په میراث دغه عبد موثق او دا شرط باطل دی. خلاص الولاء لمن جی شابه. وفي قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت اهلي على 9 أواق في كل عام وقية فاعينني فقالت ويقول ولا أوكل فعلت فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني قد عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشتريتي لهم الولاء فان الولاء لمن عتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال الرجال يفترضون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط قضاء الله احق وشروط الله اوثق وانما الولاء لمن عتق. باب راځي او قصه تو کبیر خسته قصه مې ته یاد شو زه مخې راوین ته تلم او دا چې سفر وګت شي ستړی شوم نشم تللی او بیماریم دا الته دوړي ډېری بیا زړه مریض دی پاره نو پلار کې یو لوی مشهور محدث وکړه انو ما وی چې زه دغه درس کې نه مشپه مې آی نه درس ته راوړل چا په جندم نه الته کې ما زه یو طالب هغه ځکه زموږ د جماعتوم نه و نو الته کې ترمذی شروع و او تقریبا د لوی اختر او د محرم د منځ کې و نا صاحب ناز ترمذی شریف ته داسه ورغه خپل هغه نوٹ چونو چاپ شوی دی دا نوٹ به دلته خو سبق چې به وی ناری ته به قتل او سبق به وی کنه انو دې اسنا کې هغه ودی دا طالب بل ته شاف
انو یو پان نه زیاته غي عبارت دي کنه ان دیو کی چې زه تورسم د اخر کې قال ابو عيسى کنه داس په زور شو انو ویجی آیا تاری आवाज کی سبق ہو گیا جی اچھا ہو گیا آپ کہاں تک ہو گیا ادھر تک ہو گیا چلو ٹھیک ہے چلو باب اشترط في المزارعات اذا شئت اخرجتك اذا اشترط في المزارعات اذا شئت اخرجتك بوجي بیا کله چې ملاقات وشو زمونږه انا ما او خپل تعارف وکړ چې تعارف وکړ راي وخت تک اختلاف دمر غیبان عروج باندې نو دې مسلې انا ما ته چې دا شیخ غلام الله خان دا ډېر لوی عظیم شخصیت دی او علم خو ډېرو خلکو څخه خو چې دې لکم الله بهادری ورکړي دا په دې بهادرۍ نظیر علماو کې نه چې عوامو کې نشته او ډېر تعریف وکړ بیا فورنوي دا نوٹ زما خپل دی دا زما یې دی دا ځان ته مخامخ ځکه एकदम اوس مطالعه نشم کولای په دې نه ځان سره راهنمایي حاصلوم جی چلو وبه قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا محمد بن يحيى قال ابو غسان الجناني قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال لما فتح اهل خيبر عبد الله بن عمر بس ایک منٹ ګورا خیبر ته چې عبد الله ابن عمر سے بلاړ او اقلتا دغینا برخی وصولولو دی پارا تو دی ظالمانو سوکو دا عبداللہ ابن عمر سے دا لاس دا ستاو کا مروڑی که نا دا ستاوی کا ایو اخپای ورا تاو کا داو ما تا خو نشوا او چې دا سی لاس چال تاو کی خو خامق تکلیف رسی نو مانا بکے فدا آلو خیبرہ عبداللہ ابن عمر تاو کا مرور ډاله ودو کی وی تاو کر لاس عبداللہ ابن عمر سے او چې عبداللہ ابن عمر لا پلار ته چې خدا ظلم وکړه فقام خطیبا جی ايوه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان عامل يهود خيبر على اموالهم وقال نقركم ما اقركم الله وان عبد الله ابن عمر خرج الى ماله هناك فاودي عليه من الليل بس ان عبد الله ابن عمر خرج الى مالي ازما زوی عبد الله ابن عمر تخپل مال وسوله د پارتلو فودی علیه من الليل زما په دې زوی باندې ظلم وکړ شه د شپې نه یا څه لاس وخپی ولا تاو کړی ففتحت يداه ورجلاه لا سن خپی ولا تاو کړی وليس لنا هناك عدو غيرهم او په دې ځکه خیبر کې زمنګ دشمن بغیر د يهوديانو نه یا داوود نه بل څوک نشته هم عدونا او دا زمنګ دشمنانو دي تیشو کنا وتهمتنا او دا زمنګ د بدګم او تهمتنا او دی باندې زمنګا بدګمانی هم دا تیشو یوم عدونا ومحل تهمتنا او اغزه د بدګمانه زمنګا دوی دي وقد رأيت اجلاءهم وما في سلوك دای جلاوت نه فلما اجمع عمر حرکا چې فیصله وکړ عمر الا ذلك بدی خبره اتاو احد بني ابي الحقيق داغه وتا د ابي الحقيق اولاد زامنو یو کس چې مشروط يهوديانو علا وزنهم وقال يا امير المؤمنين نو اي امير المؤمنين اتخرجنا اتم د خبر او باسي وقد اقرنا محمد امغه برقرار ساتل استاد محمد صلی الله علیه وسلم دا ګوره دا بیا دا نه چې محمد رسول الله محمد رسول الله وعملنا على الاموال او مسلم معامله کړو په مالونو وشرط ذلك لنا او دائم ته شرط کړو فقال عمر عثمان صداري وات غالبا اول ځل باندې راغی او تاسو به ابي داود کې دا روایت ویل توجه کوه خام ما ته وکړه ما ته وګوره نبی علیہ السلام چې کله د خیبریانو سره معامله کوله نبی علیہ السلام زما مرضی چې سو پر د تاسو له دلته کې برحال ساتما خو یو ورځ به داسې راځي چې تب په خپل اوخي باندې سوري او ځکه او ګرونو میدانونو نه به تختی یو وخت به در باندې تاسو مرضی
معنی دی زین به تخته چې کله عمر سے ورتوي دغه ورتوي چې محمد علی السلام خو موږ سره معاملہ کړی و او موږ په دې ځمکه برقرار ساتلی وو حضرت عمر سے ورته تا نو ویلی فقال عمر ایت نو ویلی عمر سے ٹھیک شو فقال عمر اظننت اے بدبخت ایت دا ګمان کړ دې انی نسیتو قول رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما ایر کړی دا د پیغمبر سے خبره چې کم نبی رسول ماتلو کیف بکا چې بدبخت استاد صحابي نبی رسول چې تاسو مشرته ویلو اذا اخرجت من خیبر چې وخرجی د خیبرنا تعدو بکا قلوسکا اے چې منډي بوئی پتا باندې استاقوخه لیلتن بعد لیلتن شپا پس شپینا شپا در شپا مطلب پوښي هغه دیر چې نبی اسلام چې وخت براشي چې بوخي باندې بسوري دا اوخه بدی په رز شپو باندې تختی باندې وطن نه بدیوزي فقال دي يهودي وي كانت هذه هزيله من ابي القاسم دا غپو دا بالقاسم دا مونږ ته ویلو پټوکو په غپ کې ویلو فقال عمر سے وی کذبت یاد والله اے درب دشمن دروغ دی وی دا حضرت غپنو پیغمبر غپ د نور راغله مسلې بیان راغله فضل عمر سے دجراوتن کل واعطام قیمت ما كان لهم من الثمر بس یاد کا معنی واقام ورک دویتا قیمت ایوز ما دا غسیز کان لهم من الثمر چول پا دوی د میونا بس سشه مالن د قیمتن تمیز دے مالن مالونا و ابلن وخان و اوروزن سامانونا من اقتاب د اوروز تفصیل من اقتاب پالان بیجنی کنا دا کتی جولونا بسونا من اقتاب وحبال او پڑی وغیر ذالک چلو رواه حماد بن سلمة عن عبيد الله عاصم عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصره باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع اهل الحرم وكتابة الشروط باب دې بیان د شرطونو په مسلې د جهاد او سفر د جهاد یو والمصالحة مع اهل الحرب او بیان د صلح سره د مشرکین نه دوا دریم وکتابة الشروط مع الناس بالقول او لیکل د شرطونو سره د خلقنا بالقول بوینا سرا لکه مقابل سلبا شرط نه چې دا شرط او دا شرط دي. وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر اخبرني زهير اخبرني عروة بن زبير عن المسور بن مخرمة دا ګوره دا حدیث کوم دی کنه ان شاء الله دا مختصر حدیث دی دغه شروع شوی دی کنه د خیر سره ان هغه 381 پورې رسیدل ده ښا ان شاء الله او دا بس پته لګی چې تاسو یې سمره ده خو دا به لګ وای ځکه اگر چې موږ داسې په دی ویل دي خو په دې کې بعضی کلمات هغه ګران دي نو دې لپاره به لګ وای او بیا زه دغه ترجمه کوم یصدق كل واحد منهم حدیث معنی دا چې دا روایت تسلمامی د مختلف صحابو نه نقل ده او هر هغه صحابي چې کومه حصہ ذکر کړي نو پای کې تایید د بل صحابي د روایت ده معنی پر روایتو کې اختلاف نشته ده قال مسور ابن محرمه او مروان وی خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان الحديبيه حتى اذا كان ببعض طريق قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خالد بن الوليد بالغلمين بس ګور پیغمبر علی السلام چې پشپغم کال د هجرت تماته بغوږی دي عمره په اراده ته نو چې کله راغی پیغمبر علی السلام مقام بیدان چې مخ کې شو حضرت ته پته ولګیله چې خالد ابن ولید او څنګه دا هغه سړیو چې روس بیا سیف من سيوف الله دی خو په دې وخت کې د کفارو طرف نو خالد ابن ولید په مقام د غومیم کې دی فی خیلن په سوارانو د قریش فی خیل من پوشی په شاه سوارانو خدا شام پکې پری خدا سردار په سوارانو د قریشیانو یو ډله ده په اسونو سورا او دې پای کې ده طلیعتن سری سیدی دا طلیعتن خبر رسانه لراغله ده فخذو ذات الیمین نو تعالی پریګه ده یمین طرف روان شي بل الله اختیار کړي حتی اذا کان بسنیه التي یوبت علی منها تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې هغه ډیره تا چې کمی ډیره نه
فخذوا ذات اليمين فوالله ما شعر بهم خالد قسم دې په خدای د نبی علیہ السلام په دې سفر خالد ته پتهونه لګیدا حتا اذا هم تر دې پوری چې شو سوق دا لخر د خالد ابن ولید خالد سواران بقطره الجيش فقطره الجيش باندې یعنی په قطره الجيش په یو طرف د لخر باندې فانطلقا نو دې شروع شو يركضوا چې منډي ولي نذيرا للقريش سر يرون کې د قريشو وصار النبي صلى الله عليه وسلم روان شو پیغمبر سے صلی الله علیه وسلم حتا اذا كان بسنيه تدریج شاذرت د غرب هغه ډیره یو بتو علیم چې دغینه په دوی کوزیدل کېدل یعنی مکی ته هغه غر نه چې کوم لار کوز شوی دا نو بوشي برکت دی راهلتو د حضرت خصلی التکی ناستا فقال الناس خلقوی حل حل ستړي شوا حل حل ستړي شوا نو فل حتا وشي کنه نو معنا کې ناستا پزمکه باندې جوخت شو پزمکه باندې فقالو نو دوی حالت القصوا ستړي شو قصوا ٹھیک شو کنه ستړي شو قصوا حالت القصوا ستړي شو قصوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلت القصوا ندستړي شوی قصوا وما ذاك لها بخلق او دا زماده سوال له اخلاق ندي چې ستړي شي ولكن حبسها بسلفيل دا مخکې روایت شوی ثم قال والذي نفسي بيدي لا يصلوني خطوه توجه کدي سے امتیاز کا دغه وخت پیغمبر علیہ السلام دا خبر وکړه چې ګوره مشرکین مکه کې چې دوی معنا په شرایطو کې داس یو خبره غواړي چای کې د دین انکار ني د دین خلاف ناراضي او زما د بیت الله شریف بیزتی نکېږي زو شرط لیکم زکوي والذي نفسي بيد الله يسلوني خطه مطالبه بنه کې دوی د مان دی او خصلت يعظمون فيها حرمات الله چې دوی پای سره اکرام او عزت کوي د الله د دین د یادګارونو الا اعطيتم اياها مگر ور کوم بز اغي تدا شرط یعنی پورا کوم با ثم زجرها بیای شمکاوات ردیو خلا زجرمان پیش کنا لته ورکړه یعنی پاسول وکړه زجرا شمکاوات چلا نو فواصبت یکدمه بس چت شو اچھا قال دی فادلانهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادلانهم مکی والونا په بل الله روان شو بل الله روان کوم الله د عامه مکی واغې پر خدا حتا نزل بیاصل حدیبیه د حدیبی میدان په اخري سکینه کوشو علا سمدن په یو کوی باندې یو کوی حفره کندا کوی قلیل الماء لګو بوالا يتبرز الناس چې خلق دغه نو باغستلی تبرزن باغستو سره فلم يلبس الناس وقت درنګته نه کدي خلقو حتا نزهو تر دې چې داو به ټول دوی خلاص کړي او دا په ماضی کې موږ ویل دي چې بیا نبی اسلام له لوټر اعلی حضرت په لوټه کې خلیل بوا چولي دا لوټاري کې واچول کې ډک یا دي درته خیر بیا زده ته بیا یم وشکیا الى رسول الله صلی الله علیه وسلم العطشا نبی اسلام ته د تندي فریاد وشو فانتظا سامن نبی اسلام راو وخت یو کشه من کنانتی د تیر کشنا ثم امرم بیا حضرت حکم کو د صحابه ته ان یجلو فی چکی دی داغ شه په دې مکان کې په دې وبوزه کې په دې کوي کې فوالله قسم دی په الله چې کله غشکی خوده شو ما زال یجیش لهم بریه یا بریه جوش وو دی کوي دوی لپاره په سرابه دو بو سرا فواری را خلاص شي حتا صدروان هو تردی چې دوی تن واپس شو یعنی وبم بوس کړ فبیناهم كذلك دوی دغه سیو اجا بدیل ابن الورقاء الخزاعي توجه کړو دا سره بدیل نو وو کافر لیکن د نبی علی السلام ډیر خیر خواو او یاد دی تل غزوه بد احد کی واقعه وکنا د پیغمبر اسلام خیر خواو دراغه بدیل ابن الورقاء الخزاعي فی نفر من قومی په یو ډلې د خپل قوم د خزاینا وکانو عیبتا او دوی رازداران
وکانو ودوی عیبتن رازداران نسوی رسول الله صلی الله علیه وسلم خیرخواه پیغمبر علیہ السلام تیشوس من آل تهامه تهامونا فقال ابو دیلوی انی ترکت کعب ابن لؤی و عامر ابن لؤی نبی علیہ السلام تے کعب ابن لؤی عامر ابن لؤی میں قتل نزلوا اعداد میاه الحدیبیہ ٹھیک شو چې دوی را کوشوی دي اخوا کې د ډیرو بو د حدیبیه میدان وماهم او دوی سره العوز المطافیل العوز المطافیل بینه او خانه د بچ اوخه د بچو والا العوز المطافیل هغه اوخه توي چې دغه بچي وی خال لنګي عوز المطافیل او دوی سره دي څه هغه اوخه د بچو والا امراتنا مقدمه الجيش ته کنه یعنی دوی نمخ یو لخر راغل دی ایسر اوخه دي او بچی ور سره دی معنی خلنګی دی پیاوري دی ها وهم مقاتلوکا او دوی تاسو جنگ کوونکی دي وصادو کان البيت او تاسو بیت الله نه منع کوونکی دي نبی رسول الله ان علم نجی لقتال احد ذخنیم راغله پاد جنگ دچا ولكن ناجئنا مؤتمرین او موږ عمره لراغلی عمره کوونکی وان قریشن قد نهکتهم الحرب نبی رسول الله فرمایل بشک قریش دي قد نهکتهم الحرب کمزوری کړی دي دوی لره جنگونو نهکت نه پوجلی قریشانو دمر جنگونه خلق سره کړی دي چې جنگونو کمزوری کړی دي په دوی کې د جنگ څخه طاقت نشته ده وازرت بهم او پوشي او دوی له نقصان نور کړی دي فین شاو پوشي او کې دوی خواړي ما عدتهم مدتن صلاح به حکم زو دوی سره یو مودا ويخلوا بيني او سجده او لری دي شي دوی زما او بین الناس او په من کفار د عرب باندې پوښوي دا قریش لری شي او ما د کفار د عرب ته فریږي بازری ده کنه فین اثرو کچر دوی غالب شو فین شاو ان يدخلوا تشوا کچر خوغي ان يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا چې واړی نو داخل دي شي هغه څه کې چې خلک داخليږي فعلون ودکی والا او کې چې دا خوخني فقد جمو ونه شو کنه فقد جمو معنا پوشي پس پتا کی سرا جمو دوی کمزوري شوی دي یا معنا فقد جمو آرام دیو کې دوی اطلاق دي کس طرح هو فقد جمو آرام دیو کې وانهم ابو اکجر دوی انکار کی فوالذی نفسی بیدی حسن می دی پارت زمارو دے پلاس کرے لو قاتلن مال امر هذا زب جنگیگم خپل دی دین حتا یاد کر طالب جانا حتا تردی تنفردا چې جداشی سالفتی تنفردا چې جداشی سالفتی سرزمان د تن زمانہ یاس زباغ پوری جنگیگم تنفردا چې پیلشی سالفتی سشه سرزمان دا تن زمانہ چمرشم ولین فذن الله امره اور الله بخامخ خپل دا دین غالب ساتي فقال بدیلوی سوبلغهم دا بدیل ابن ورقاوی دا ستا پیغام رسوم دی مشرکین قریش ہوتا ما تقول چې تاسو وای فانطلقت اعلان حتا تا قریشان تراغه قال دی انا قد جئناكم من ذا الرجل زمغرا ابو تاسو غلط طرف دی لوی شخصیتنا وسمعنا يقول قولا هم داګه ناوري چې خبره کولا فین شیتم کی تاسو غواړي ان نارزه علیکم محمد علی السلام خبره تاسو وړاندې کو نو فعلنا نو بداسي کو تا خیال راغی دی بدیلوي نو قال صفاؤهم او وی قمقلانو د قریشو لا حاجت لنا ان تخبرنا نو بشین نشته حاجت زمګه چې خبر کې تمګه د محمد صلی الله علیه وسلم طرف نه د خبري مانه موږ دای خبرې نه اورو د بیتینه جذبه وکنه او د شرک جذبه موږ دای خبرې نه اورو وقال ذو الرای منهم او خواندان درای د قریشونه حاتی ما سمیته بدیلا چې محمد صلی الله علیه وسلم دی پیش کا یقول بدیل قال سمیته یقول خوشګن ما حاتی ما سمیته یقول خلاص جمله پیش کا خبره چې تا دغه نه ویلې وا اوریدو چوي وقال ابو دير سمعته يقول كذا وكذا فحدث ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقام عروه بن مسعود فقال اي قوم دا ګور عروه ابن مسعود د مشرکین سردار دی دیوی اي قوم زما علست بالوالد
ایسا تاسو دی پارا پشاند پلار نیم استاسو لیڈر نیم قالو بلا قالو اولستم بی ولدی اتا زمان زامنو پزیر نیم اغی بلا قال دیوی فالتت تهیمونی قولا ایتاسو پا ما بانی تو مت لگوئی پا یو خبرہ چیزویم قالو دوی لا نا استا خبر منگا منو ودل تتتی مانا باقی زمان مانا حال تتهیمونی ای بدگنے تاسو زماوینا قالو لاوینا نو قال دی بدیلوی علستم تعلمونا ای نیتاسو پوئی گئے انی استنفرتو آلو کازن چه ما تاسونا اڑولو او مدد میں کرو تاسو په مقابله آلو کاز او کازیان چې تاسو سره جنگ کوي ما تاسو مرستنو کړی فلما بلله علیا هر کلا شریف ما بانی بلله علیمان یاد شو کلا شریف زما د خبر نه انکار وکړه کلا شریف او کازیان زما د خبر نه انکار وکړه جئتکم بعالی و ولدی درالم تاسو په خپل اولاد ومن اتانی هغه څوک زما تابعدارانو قالوا بلا قال دی په دې څوک دا اوروي قال دی اوروي فإن هذا قد أرز لكم خطة رشد دی سړی دی بدل تاسو پیش کړی دا خبره ده نه کوي اقبلوها قبول کوي ودعوني اما پرېګره آته چې محمد صاحب څخه لار شم او دې سره خبره مصالحت وکم وقالو دی ورته ائته زلار شم محمد څخه صلی الله علیه وسلم فاتاو دی راغه فجعل يكلم النبي صلی الله علیه وسلم دی نبی علیہ السلام څخه خبرې کولې نبی علیہ السلام پرته هغه خبرې وکړه هو من قول لبدل چې څنګه بدل ته ویلو معنی بدل ته سی ویلو جنگ لنیم راغلی فقط عمرېلا راغلی او کدی مسلم صالحاتو کی قریش نو دا بڑی رخی مندو تسنه ویو فقال اوروتن ذالک اوروا ورتوی توجه کا بھئی توجه کا اوروا ورتوی اے محمد اره خبر راکا ان استاصلت امر قومک کہ چرت ختم کی استاصلتا کہ چرت تبا کی امر قومک خبر د خپل قوم حال سمیت بیاحد من العرب اجتاع اصلو قبلک ایتا اوریدی یو کسدار بنا چاگی تبا کری وی اخبل قوم تتانا مخی اصلو قوم اخبل کہ تا جنگ کئی نستا قوم قریش با ختم شی تا چرتا اوریدی چی دنیا کی یو سردار اخبل قوم تبا کری وین تکون الاخرى او کچر شیست تا غلبا یا مانا تکون الاخرى او کشی پتا بنے غلبا دا دشمن یا بغیر مستعمر سرکار کچر شی پتا بنے غلبہ دا دشمن اس دیدہ کی لگا خبر توقع دا فإنی چاوی دی اورواوی دی بدیلوی دا اورواوی دی اورواوی انی لا اراو جوان اے زگورم استاد مرگورم مخونا و انی لا ارا اشواب من الناس او زگورم دا گڑوڑ دا خلقنا اشوابن دا شوف جمع دا کنا گڑوڑ مختلف نسلنا مختلف خاندانون دی خلیقا حقی دیر لائق دی ان یفرو چدی وقت جنگ دتانو تختی ویدو کوتا یوازی پریگی دی دا تاسو کم خلق راگلی سوال لسوا زما یقین دی چی بجنگ کی بستان مرگری نی اب روایت کریں دا اخلاق الناس دی گڑوڑ خلق دی توجہ کو دا ابو بکر ایمان تا گورا فقال له ابو بکر ورتے امسس بغر اللات ز اسکد لات کو دی پوچھیں بعض معنی فرج کو پختو میں ترجمہ کړه دا یو کلی سے دا سے کرے امسس بغر اللات ز اسکا دلات غ فرج معنی مشرکا دلات نہ تعویذن کیا زد لات اگر شیخ سٹا آنا نفر عنه وندو اے من بد حضرت تخت دے مو یوازی پریگدو دادا تشاوی مگو پدی محمد اکبر زانو نہ قربانو زمانہ دے لات شیخ ماشاءاللہ نو قالا دیو رواوی منزا دا سوک دے مسنا قالو ابو بکر فقال اما والذي نفسي بيده توجه کا ابو بکر پر یہ سری احسان ہو لیکن قسم دی بازات زمان نفس دے پر قدرت کے دے لولا یدن کہ چرنوے احسان
كانت لك عندي ستا ما سخا لم اجزك بها خوش کنا چې ما دغه بدله تعالی اوس په نظر درکړي لا عجب تو کان دې خبري جواب می تل درکړو وګوره مشرکین او بیا کنا یا ابو بکر ستا په ما سخې ګړي دي او ما دې خېګړو تعالی اوس پر بدلا نه درا کړي چې ما ستا د بدو مکافات کړې وي نو تا به قتل چې ته ما ته څنګه امسوس بدر الله ته ما به در جواب درکړو قال راي وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم خبري كل حضرت سے طرف فكلما كلمه اخذ بلحيته فوجكنا فكلما كلمه كلمه فقال هر کلا چې دی خبر کولی او خبره اخذ بلحيته نبی رسول الله به ذکر نه نشه لکه په خاطه اوروبه خبر کول نبی رسول الله به ذکر نه تزما خبره والمغيرة بن شعبة قائم مغیره ابن شعبه د نبی اسلام سر څخه ولاړو او ما اوسفو او تور ور څخه وا وعلى المغفر سر باندې خودمو مجاهدینو کنه فكلما اوا ورت بيدي هر کچ بمایل کلاس وګد کلاس اوروا حقګری د حضرت صاحب تا ضرب بيدي لاس ولو ذل پټه ضرب بيدي بنال السيف فسدرا باغ نوک د توري سرا یا پاگا لاندہ نہیں حصے دا توری سرا تو ورطا سوئے موٹائی دا توری یا بنال سیفی پاگا سوکی دا توری سرا دا توری سوکا یعنی ویخا لرکا لکر ٹوپک کنداغ تا دا سوئے کنداغ کنداغ ہوشی کا نقیرت تے تالکا کنداغ سوئے لرکا دا اللہ سکی کندے وقال اخر یدکان لیشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرکا دا اللہ سکی نبی اسلام سے گرینا فرفا اور وتراسو اور سر پورته کړ بمن هاذا اذا سوق دي المغيرة بن شعبة توجه دا روي ابن مسعود نو توجه کا مخکنه الله په د قوم سردار مغیره ابن شعبه چې اسلام نو قبول کړي دی یو قوم باندې تلو التنه لوټ مار کړه ا قوم چې ورپسې راغی نو دا وروا دی روي ابن مسعود دا مغیره سے خلاص کړو اوسه پوښوي اے په مغیره باندې د دې ورو احسانو قال دا مغیره دی فقال وروي اے غدر معنا اے خیانتګرا الست اصافی غدرتک آیا نو مزه کوشش کوونکې خوشی کنا اے دغا بازا الست اصافی غدرتک آیا ما کوشش نو کرے په بچکولو د سزا د دغه بازه استا اے خیانتګرا دغه بازا تستا د دغه بازه سزا نه ماتنی بچکنی خدای ولی وکال مغیره صاحب قوم فی الجاهلیت حج مغیره په جاهلیت کې یو قوم سره تلو فقتلهم هغه مړک واخذ اموالهم فی سیتنا اغسطی ثم جاء فاطمه بیا مسلمان شو خود کفر کی خرص سڑے عرض کی فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام دا مغیرہ جواب گئی اما الاسلام فاقبلو ہر چیز مغیرہ اسلام دے نزے قبل ان کے واما المال فلست منو فی شین زداری زموار نیما زمان خود اسلام سرکار دے اسلام نمک کی چی مغیرہ سکر دی اگر دے پوشا دی کار پوشا اسلام نے قبول کر دے زمان مرید دے ثم انور وتجال يرمخو اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم ګور اورا چې کیناس صحابه قتل جایزه اخلي چې دا مریدان څنګه دي توجه کرنا وي فقال ذي فوالله ما تنخم رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم دې په خدای نو ورزول پیغمبر علیہ السلام د خپل خلی مبارک نه بلغم الا وقع في كف رجل منهم مگر هغه به یو سړي په لاس کې واقع شو دانه چې حضرت په خلق پر لاسونو کې ورځو حضرت په چې بلغم وځو صحابه یو بل لاس مخې کو پس مکه به حضرت بلغم نه ورځو او داسې وای زما معنا نه به ورځو څه بلغم د پیغمبر بلکې وو بلغم او دی بزان لته نه جوړ ک ملهم خوشي هغه بلغم به ځان باندې مخه فذلك بیا وجه وجلد تکشوا محبت کی وجنا وإذا امرهم اکل چې ورته امر کاو کمر ابتدرو نو یو بل نه مخکې کېدل ابتدو امرو صحابه
یو بل مخکې کېدل په تعمیل له حکم د پیغمبر سے فیضا توضا چکرب نبی سے بدس کو قادو قریبا وا یقتتلون علی وضوئی چې جګړه کولې قتونه کړې او اوغو د پیغمبر باندې یو بل باندې مصالح کنه مستعمل او آی پزان مخله فیضا تکلم خفضوا اصواتهم عنده او کله چې خبرې کولې نبی اسلام څخه ادبا आवाज وکړه ساته وما يحدون الیه النظر او نبا تی سات نبی ستا نظر یحدون د حد نه ده حد تی سوی مانس نبا قتل نبی علیہ السلام تا په نظر د ډک نظر داسمانو کا په ډک نظر سره چان یریږي یا چا عزت کی نو چې ورته ګور چا خیر جوړ کړی کته خا تعظیما له فرجع ورته الى صابر ولا خپل مرکوسا فقال اي قوم ما والله لقد وفدت على الملوك قسم لي په خدای زتله ما بادشاہ نو څخه وفدت على كسرى وكسرى والنجاشي او زتله ما كسرى وكسرى والنجاشي بادشاہ نو څخه والله ان رايت ملكا قسم لي په خدای چې نه مې د دنیا کې او بادشاہ قطو هرگز يعظم اصحابه چې تعظیم کوي دغه مرګري دغه ما هغه مقدار يعظم اصحاب محمدا چې تعظیم کوي صحابه کرام د محمد علیہ السلام ماشاءاللہ والفضل ما شهدت به والله قسم می په الله باندې انت نخمنا خامتن پیغمبر نه د غرض له خپل یو بلغم الا وقت فی کف رجل مگر پلاز یو سړي کې ورته درې فذر کبیا وجو او په مخبان مخل دی وجلد په خپل سرمنه وذا امرهم شکل به امر کو ابتدروا امرو وذا توزا کاد یقتلون على وضوئه وذا تکلم خفض اصواتهم عنده وما يحدون اليه النظر او نبی ټکاو نبی تا نظر خپل تعظیما له وانه قد عرض عليكم خطه رشد توجه کا او دی محمد تاسو پیش کړه دا شیشه خصلت رشد خطه رشد خصلت رشد اے خبر د نیک بخت چې صلح وکړي فاقبلوا قبول کړي فخارج من بني کنانا یو کسوی دعونی آتی ما پریده چیز لارشم برسخا او ززما او محمد سره خبری کم صلی اللہ علیہ وسلم فقال وطیتی تلارشم فلما سفر النبی صلی اللہ علیہ وسلم چکل دے مخامخ شو نبی پاک تا وصحابی صحابو تا نبی علیہ السلام حاضا فلان دا سڑے چرے دا بنو کنانا دا کس چرے ومن قوم دا فلان کی قوم نہ دے يعظمون البدنا چې دوی د خوانو ډیر احترام کوي فبسوا لو دا خپل اوخه دې ته پاسوي اوس ګوره دا د جنگ مصالحات طریقه دا بنو کنانه کسراغه احترام ولو کې اوخاني ورته دراوي ها فبسط له واستقبل الناس خلقت مخامشل او يلبونا تلبيه ویل اوخاني چت کړ او په احرام کې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لک تربیه شروع کړي فلما را ذالک چې دې رجل بنو کنانه او قتل سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء ان يصدوا عن البيت مناسب نه چې دا په خلد بیت الله نه منع کړی شي دا چت خلد ده فلما رجع الى اصحابي دا رجل بنو کنانه خپل مرګرو څخه لاړ قال ورایت البدنا ماوکتی خان قد قلدت چغا مقلد کړي شوی دي نخدار کړي شوی دي واشرت او تغینه ویني وقت کړي شوی دي اشاره کړي شوی دي فما ارا یصد البيت خدا نه مچ من کړي چې د بیت الله نه پریګه دی ورته دې رجل بنو کنانا د سړیتوب خبر وکړه او دې چا خبر وکړه سړیتوب فقام رجل منهم يقال مكرز بن حفص بل کس پاسو د مشرکین نه چنه مکرزو فقال دعوني آتي ما پرې زو څخه شم فقالوا دوت ایتی تلاشا فلما اشرف عليهم چن مقام حضرت نبی رسول هذا مکرزون وهو رجل فاجر دا کوم مکرز راغی خدا ډیر بدکار سره دی وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم دې نبی علیہ السلام سره خبرې کولې وبينما ويكلمو دې خبر الله جاری وی اجاء سهيل ابن عمر راغی چې دې سليماني سربراو
فقال معمر فاخبرني ايوب عن كريمه انه لما جاء سهيل هر کله چې سهيل راغی نبی علیہ السلام وی قد سهيلا دا تفاول نه وی ګور دې قتل وسوک دې سهيل فزاده ان شاء الله سهيلا ہے تفاول معنا نومي سهيل دې ان شاء الله معاملہ آسان کړی شو. سئل لكم من امركم قال معمر قال زوري في حديثي فجاء سهيل ابن عمر فقال هاتي رازا اكتب بيننا وبينكم كتابا لكم استغفر من كيو خط فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتبه علي سيف رسولك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولك بسم الله الرحمن الرحيم ولك شابا سهيل امر الرحمن فوالله ما ادري تجه بسم الله الرحمن دا رحمان وزنه پیجن دا سوکته او دا بطور تعنت او دا قصد وما هو زنه پیجن ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب لكتاب مخلق له اوسم بعض مولان لکی بسم تعالی فقط مالکی بسم تعالی ولی لکی بسم تعالی بسم الله الرحمن الرحیم سنت طریقہ دا لکھا بسمك اللهم اللهم كما كنت بسمك اللهم لكتاب مخلق له فقال مسلمون والله لا نكتبها منگا بسمك اللهم نلکو الا بسم الله الرحمن الرحیم منگ بدخ لکو نبی علیہ السلام اکتب بسمك اللهم سلکو کنا اکتب بسمك اللهم ثم قال بهذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سہیل ورطوی والله لو كنا نعلم کہ جرمون تا پتوی چانکا رسول اللہ ما صددناک البیت من بیت اللہ نے منع کرے ولا قاتلناک جنگ بدر نو کرے ولكن اكتب محمد ابن عبد الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام والله انی لرسول الله فان كذبتموني اكتب محمد ابن عبد الله قال زوري وذلك لقولي داولی ذکر نبی علیہ السلام مخویل سواقو خفاسولا لا يسالوني خطه چدا مشرکین مکہ مان مطالبہ نہ کہ دیو خصلت داس خصلت جو عظمون فی حرمات الله چپاغی سر اللہ دین اکرام کئی الا تے تمیا فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا ان تخلوا بیننا شداد تخلوا بیننا زمنگا زمن پیمنس کی اور بیت اللہ پیمنس کی سو گئے رکاوٹ ختم گئے والی فنطوف بی چمنگلا شو طواف کو یا فنطوف بی چ طواف کو ٹھیک شو شرط اول سہیل ورتوی والله قسمی دی پر لا باندے لا بس جملہ خلاص شوغا لا مرصدا تعالی بیت اللہ تنپری گدو ولی ویتتحدث العرب بیا بچرچشی دا خبرو پا عربو کی چی انا اخذنا زغتتن منگا انہی ولشلو پا دبائی کے منگا انہی ولشلو پا دباو کے لکہ اردو کے منگا دباو شو بیا کہ منگ تافریو خلق ویگورا کنو دباو شلو او یریدل ولكن ذلك من عام المقبل بل قال لراشا فكتب حضرت زولی کا فقال سویلو وعلا شرط ثانی خان شرط ثانی انه لا ياتيك منا رجل وان كان لا دينك الا رددت الينا قال مسلمون سبحان الله كيف يرد الى المشركين مسلمان مشرک تسنگ پریگتو وقد جاء مسلمان دے حال چدے متراغل دے اسلام قبل ان کے ہوئی گئے فبینما دوی دقسیو از دخل ابو جندل ابن سہیل ابن عمر ٹھیک شو کنا ویرصفو فی قیوده او دی ٹوپونوال پخپلو بیڑو کے اللہ اللہ پوش کنا تے سکون پخپل بیڑو کے پخپو تا چپرتے ہوئے پائی کے دے روان دے ٹوپونوی اللہ اکبر ٹھیک شو یعنی یمشی بطیعتن کنا یعنی رو روان دے پا خرپوس بانے کنا یرصفو خرپوس کی زان را منگی اور روان دے وقد خرج من اسفل مکہ او دا ابو جندل دا مکین را وطلو حتی رما بنفسی تردی جزان پیش کر بین عز المسلمین دا مسلمانان میں اس کے سہیل پلار اور پس راگے بیازا یا محمد اول ما قاضی کالے داول آگا دی زفتا تانا فدی فیصلہ غوارما ان تردو الیہ چماتے پریگرا نبی علیہ السلام لم نقضل کتاب انا لم نقضل کتاب بعدو توجہ کا من خلا معاہدہ ند پورا کری لاکھو منگا لکھو کنا دا خو پا مینس کی راگے نو دے پکی نہ دے مطلب تو بوشی انا لم نقضل کتاب بعد
منگلا کتاب سلنامہ ند پورا کرے قال نتی سئل فوالله اذن لا اصالحك لتا سلنکم علی شنا بدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلا ہوشکنا فاجزه عثمان تو کہرا وزیرا فاجزه دیت اجازت خاص ورکا زما په خاطر دیت اجازت خاص ورکا زما په خاطر فقال ما نبی مجیز ذالک ذی اجازت نہ در کوما قال بلا نبی علیہ السلام بلا ففرقا اغي ما نبی فاعل نکم وقال مکرز وی بل قد اجزنا لك پوشکنا مکرز پکی اے من اجازت در کرے تعالی دی دی مکرز پکی را پاس دو وی زدا ابو جندر ستاشو لیکن بدی بان چا عمل نکا زکه چې دی مکرز یا ته دی مکرز سه حیثیت پکی خلقو کی سنو دی قبیله مشرکین سے اعتبار ورنکم قال ابو جندل وی اے معاشر المسلمین اے مسلمانانو اردو یا اردو الى المشرکین از مشرکین ته واپس کول شم وقد جئت مسلما الا ترون ما قد لقيت تاسو نه ګور زما دي حال تا تړل شم په زنجیرانو کې تکلیفونه راکې وکان قد عذب عذابا شديدا في الله او دې ته الله په دین دې تکلیفونه ور کړی شو حضرت عمر سے وی فاتحۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عالم ما وتی الست نبی اللہ حق الست نبی اللہ حق تو اللہ پر حق پیغمبر نے وی بلا منگ وتی الست علی الحق ہم کو حق نیو وعدونا الباطل زم دشمن باطل نہ دے قال بلا نو قلت عمر ما وتی فلمن اوتی الدنیہ فی دیننا نو ولور کو دے کافرانو ته بوزدلی په خپل دین کې مګه ودا شرطونه نہ کو دینی پوجی گنا کمزورتیا بزدلی اذن بدغه وقت قال دی نبی رسول انی رسول الله رضی اللہ پیغمبر ما ولست عزیز ربنا فرمائنکما وهو ناصر لازم مددگار دے نو قلت ما اولیس كنت تحدثنا ودابل سوال اے نبی رسول خوب لیدلو کنا چې حرم ته دن نشوي ما نو اوس عمر سوي چې تا خوب لیدلو او تا مونږ ته وی چې ما خوب لیدل دي او ان شاء الله محلقین مقصرین نو اوس موږ څنګه واپس وو په اوله څه كنت تحدثنا آیت هم تدان بیانول چې ان صنعت البيت موږ بیت الله تزو فنتو بمغه طواف قال بلا فاخبرتك ما تعالی خبر درکو چې ان ناتي العام موږ به دې کال زو تا ته ما دغه کال ویلو قال لا وینا قال فانك اتيه ان شاء الله تو ودی کا بھی ترازی ومطوف به او تو ودی معنی دے طواف کو ان کے انشاءاللہ قال دیوی عمر وفاتت ابا بکر فقلت ما یا ابا بکر علیہ صاحب نبی اللہ ایداد اللہ علیہ صاحب نبی اللہ حقا قال بلا قلت ما لسنا الحق ووعدونا الباطل قال بلا قلت فلمن اوتی الدنیا فی دیننا اذن قال ابو بکر زنداباد اغي ایها الرجل اے عمر انه رسول الله دے اللہ پیغمبر دے وليس یاسی رب و ناصر فاستمسک بغرضه پوجگنا فاستمسک بغرضه نو تا انیسا منگول اولاگوا بغرضه پسبانی پایدان دا پیغمبر پایدان پیجنی ستا ہوئی خود دیده که مراد تی لخت را بغرضه پایدان دا پیغمبر کلک انیسا پایدان دا پیغمبر یعنی لخت دا پیغمبر پیغمبر لخت لکلک انیسا مانا دا پیغمبر تابیداریو کا فواللہ انو والحق محمد سے پا حق دے قلت ما علیہ کان یحدثنا الناس صنعت البیت ونتوبی قال بلا افاخبرك انك تاتي العام اگر صدیق پرسن له شخصیت قلت ما الا قال فانك اتي ومتوبی قال ذری قال عمر فعملت لذلك اعمال ما دې بار اعمال تیار کړ فلما فرغ من قضیه الكتاب ہر کہ تحریم فارغ شو قال نبی علیہ السلام یا صحابی قوم حضرت پاس فانحروا قربانیان اوکے ثم حلقوا سرنا کل کے اور زو مدینے تھا عمرہ کو فاتح شو کنا قال دی فوالله ما قام من عمرہ جن یو صحابی پانسیدہ چې سر کل کی او قربانی کی حتی قال ذلك ثلاث مرات حضرت ریزر پاسے سرنا کل کے قربانیان اوکے چې دو واپس مدینے تھا فلما لم يقم من احد یو صحابی پانا سے تعمیل حکم دے پارا
اوس ګوره خذا عالم او کها اوس ګوره فلما لم يقم من آدم دخل على ام سلمة نبی رسول ام سلمة سره خیمه تلار فذكر لا مالك من الناس نبی علیہ السلام ام سلمة ته وی چې عجیبه کار دوی ته قربانیو کې سر نکل کې زګمنی نه اما معدوم کړی نه نما فقالت ام سلمة او خيار خرا ایا نبی الله اتحب ذاک اتدا خو خای چې خلک قربانیو کې سر نکل کې واپس دي وی آو وی اخرج تخپل باشا ثم لا تكلم احد من كلمه اجاز اس خبر مکا حتى تنهر بدنك خپل او خالالک وتدو حالقك خيونه وره او आवाज وو کې خپل نایتا فيحلقك مستعله بسر کل کی انوس چته مو چې ته یو کته ته ګور سکی نفخرج حضرت بارش فلم يكلم آدم منهم حتى فعل ذلك نهر بدن ودع حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم فنهروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كادوا يقتل بعضا غما نشوروش لا صحابه کرام چې یو بل سرنکل شروع کړ سرنکل ول شروع کړ پوښي او قریب وا چې دمر پریشانی یقتل بعضا غما چې بعض دوی نه په غم رشي بعض دوی نه د وجد غم نه مرشي دمر پریشانو ثم جاءه نسوة مؤمنات بيار النبي صلى الله عليه وسلم خزنان مؤمنين فانزل الله تعالى يا الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات حتى بلغ باسم الكوافر چې مې سارو نکاح د کافرو فطلق عمر يوم ذن امراتين كانت تعالوا في الشرك فتزوج اداما معاوية بن سفيان والاخرى صفوان بن أمية وقد مر في المغازي ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فجاءوا ابو بصير راغي دا مدینه کې مغازي کې ترشیله راغي ابو بصير دا څوک رجل من قريش د قريشونو او مسلمانو فارسلوا في طلب رجلين مشرکین مکہ دې په تلاش کې دوه کسان ولېګل فقالوا ندي العهد الذي جعلت لنا دغه ما ځان مدینه ته رسول وکنه نبی اسلام ته العهد نطلبك ایفال علی تا نو واده پورا کو دا سره موږ ته واپس کا نو فتافو الى رجلين نبی اسلام ابو بصیر ته ځاله کدو سره دا دی خانو دی روان شو مچران فخرج ابي حتى بلغ ذل حلیفه حلیفه ران فنزلوا یاکل من ثمر اللهم مشرکین وګی شو ذی کې ناس زړه ډوړې خور کجوري مجوري ابو بصیر او توي والله اني لا راسه فقاذا يا فلان جيدا یار د استاد تر خو ماته ډیر زبردست ښکاری پوښ کنا نو یاو کنا مفصل له الاخر پوښ کنا دا یا فلان ډیر دا مفصل له الاخره نو بل صاحب سیف چې بل مرګره آیا خپل تورې د تی کې نه بار کړه او ګوره کنتا زبردست دی فصل له الاخر نو بارک د نیام نه بل فقال اجل والله انه لجيد کنه نبل وی قسم دې په خدای زما دا تور ډیره مضبوطه ده او ابو البصیر لري کنه زما دا تور ډیره مضبوطه ده لقد جربت به ثم جربت ما په دې تجربه کړې بیا په تجربه کړې یو دمر می وجل دي زما دا تور ډیره مضبوطه ده ابو بصیر ورته ارینی انظر لې یا ته ډیر صفاتونو کې لول ماته وخه چې هغه تور کن فام کنو چې ولا ورک نو او کنه یاره ډیر وګدا ډیر سپینا ده ډیر کسته ده ډیر تیر چې ناصاب یو فز حتا بردا نو هغه په دې ډیره کا او فر الاخر او فر يفر بل تقدير حتا تل مدینه مسجد نبی تراغه وداخل مسجد جمعه ته دنش یعدو چمډي وره یو کوټ نه بل ته ډراره وږي نبی رسول چوکته حين را ولقد را هذا زورا دې سړي سم مر کتل دي مصیبت کتل دي بګټ تختی تاسو کې فلمن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لك سيدي يقتل والله يا صاحبي قسم دې بخره چې مرګ دې والا مړ کړي دي ښا ویني لا مقتول او زمان پر خیر نشته دي ها فجاء ابو بصير قول ابو بصير راغی یا نبی دې الله پیغمبر قد والله اوف الله ذمتک وی الله خو استاد ذمہ پورا کړدا
تاسو دې ته والا کولم تاسو خپل ذمہ پوره په تاسو نشته اوس ما پرېږده چې دې نه زار او جو قدر ردت تاسو دوی ته والا کولم ثم جاني الله من بي الله ذو دين اخلاص کړم نبی علیہ السلام ویلو امه مسعر حرب بد نصیبی موری زیا ویلو امه معنا افسوس دې په مور دي معنا اے د بد نصیبی خزی زیا مسعر حرب تو تیزون کې دا اوري زور میټاو مت اور لګي لو کاند واحدن کچری وې دا طاقت یو کس فلما ذلك عرفا چې ابو البصير واز انه سيرد اليهم چې دغه نبی اسلام بیا ما واپس کړي نو خرجا لار حتا تاسيف البحر تدې چې بیلې تو رسید مفروران دیتا کناري دریاب تو رسید قال دی وی وينفلت منهم ابو جندل د مکه نه راغی فلکا بیا بي بصير ابو بصير څخه دیم راغی نو دوشو فجعل لا يخرج من قريش رجل د قريش نو یو مسلمان نه وته قد اسلم اسلام بیراړو الا لقب ابي بصير څنګه سال سمندر تراته حتا اجتمت من اصحابته یو لوی ډله جوړه شو فوالله دا صحابه ما يسمعون بعير نار د دوی په قافله حرجت قريش له شام چې د قريشانو شام ته وته را الا ترذو اله مگر مخ کې بشل ورتا فقتلوا مړ بکر واخذوا معلومات نو واغسل التبس غاله حکومت جوړ کړ ودا اوس به ګورو چې کله قریش پتنګ شول نو فارسلت قریش نبی صلی الله علیه وسلم قریش نبی رسول الله سره ولېګا او تناشده الله والرحمه قسم ورکاو د الله په نوم د سره رحمه چې لما ارسل چې خامخه یعنی الا ارسل خامخه ولېګا یو کاس چې د ابو البصير دی ډله مدینه تراشي ځان ته راو بل خو موږ څنګه دي خو ال تراشي فمن اتى فهو امن او چې څوک تاسو غراغه هغه پامن کړي بس موږ دا شت ختم خو تزان سره وبلا فارس النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى هو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه حتى بلغت تذكرت تلاوت حميه الجاهليه وجګنا چې مشرکین د جاهلیت په غیرت کې دي وکان حمیتهم او دغه جاهلیت سو نمبر 1 انهم لم يقروا باقرار نو کړي چې انه محمد نبی الله دی یو ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم اقرار نو کړي په لیکلو بسم الله وحالو بينهم وبين البيت شاب وای دا لغونه خطو سو دا ما وخت څنګه ویخنا چوپ ناس دي عاشد ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يمتحنهن وبلغنا انه لما انزل الله ان يردوا الى المشركين من فقوا على من هاجر من ازواجهم وحكم على المسلمين ان لا يمسكوا باسم الكوافر انه من طلق امراتين يسكن ما تدمر دمرا كلام وبنت جرول الخزاعي فتزوج قريبة معاوية وتزوج الاخرى ابو جهل فلما بلغ الكفار ان يطيروا بأداء ما انفقت المسلمون على ازواجهم انزل الله وان فاتكم شيء من ولما ابا ګره مسله دا وکړي چې خزه مال راوړي نو خزه تاسو مال به واپس کوي نو التن څوک مرتد چراله هغه مال راوړ مشرکین موږ مال نه خزه ورکو نه مال ورکو آیت اشاره فلما ابل کفار ان يقروا بأداء ما انفق المسلمون چې دی برقرار اوساتي ځان پادا کولو دغه مال چې مسلمان په دې خرج کړ دي نظر الله تعالی الله اتراو دیگا او انفاتکم شی من ازواجکم اے مسلمانانو کے پاتی ہی سب رخد مال استاسو د خودنا کفار ہوتا فاقبتم بیاراشی نمبر استاسو ورکولو د مال کفار ہوتا په زید کافر هغه مسلمان تور کا چې دغه خزه سمره غوړي دي مثلا شو جی ولا يجب ما يؤدي المسلمين الى من هاجرت امراته من الكفار فامر ان يؤذن من ذهب له زوج من المسلمين من فقر من صداق نساء الكفار الذي هاجرنا وما نعلم ان احد من المهاجرات ارتدت مع ايمانها وبلغنا ان ابا بصير بن اسيد ثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة فكتب الاخنس وابن شريق الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ابا بصير فذكر الحديث باب الشروط في القرض وقال ليس حدثني جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا على بعض بني اسرائيل عن يسلفه 1000 دينار فدفع إليه إلى رجل مسمى وقال ابن عمر وعطاء إذا عجله في القرض جازا
اجر بنا بني اسرائیل قصہ دا کنه یار لڑکی کی پیسے لے کر شب تک نہ جا باب المكاتب وما لا يحيد من الشروط التي تخالف كتاب الله. وقال جابر بن عبد الله في الكتاب شروطهم بينهم. وقال ابن عمر وعمر كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل ومن اشترط 100 شرط. مره مضامين من قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عمرو عن عائشة قال أتذهب الرجل تسألها بكتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعيها فعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 شرط. باب ما يجوز من الاشتراط والثنية في الإقرار والشروط التي يتعارض. باب دې په بیان د هغه شرطونو چې هغه جایز دي. یو والثنية في الاقرار او بیان د استثناء په اقرار کې. والشروط الذي يتعارف الناس بينهم او بیان دا شروط چې د خلق ما بین کې متعارف دي. لکه څنګه واذا قال یو سړی وای 100 الا واحده د دې سړی په ما 100 روپۍ دي سوا دی یوینا یا 100 الا سنتين بس سیده کنه 98 دي. وقال ابن عمرو عن ابن سيرين قال رجل لكريه ارحل ركاب. وی یو سړی لکریه لپاره کرایدار خپل ارحل رکابک خپل سورلی سکا کہ جاودار کا برابر کا فإن لم ارحل معك يوم كذا وكذا کہ چرتا سب فلان کے رضی اللہ نرم فلک 100 درهم طالب 100 روپے در کو فلم يخرج دے لا نرم شریح من شرط علی نفسی طائعا کہ چا پزان شرط کری په مرتابدارے سرا غیر مکرم هو علی ورکیبا لکتاوی چې لکه د برخیل تزم او تو صاحب ټیکسی را والا او طالب 100 روپے د برخیل تر کا گاډي راغی سار تا یار زه خو نظم نو ته بل 100 روپے ورکې ځکه هغه بل طرف نه هم وته کنه اوس بس کې قربوت کی. وقال أيوب عن ابن سيرين أن رجل بعث عما وقال إن لم أعتق الأربعة فليس بيني وبينك بيع فلم يجئ فقال شر للمشتري أنت أخلفت تا مخالفت کر دے. فقضى عليه وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا سفيان قال حدثنا ابو زناد عن الأعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لله 99 اسما 100 الا واحدا الا واحد استثناء راځي جی من احصاها دخل الجنه. باب شروط في الوقف. وبه قال باب دې په بیان د جواز شرطونو په وقف کې هغه دا خبره مغازی کی تعویل دا عمر سے باغ نبی علیہ السلام ته خیراتی ورکوبا نبی علیہ السلام بھی اصل ځان څخه ساته او میوه خیراتی کا لکه عبد الجلیل د کلی په غاړه لوی باغ وی او دې باغ زما په دې باغ چې څومره میوه دي مدرسې طالبان له ورکوبا جایز. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وقال حدثنا ابن عون عن بعل نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أصاب عرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله فيها فقال يا رسول الله إني أصبت عرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به؟ قال إن شئت أحبست أصلها وتصدق بما قال بها قال فتصدق بها عمر أنه لا تباع ولا توهب ولا تورث وتصدق بما بها وتصدق بها في الفقراء او دای خیراتی ورکول د میوه په فقراو کې تشوا او فی القربا په خپلانو کې او فی الرقاب مجاهدین غلامان او فی سبیل الله مجاهدین و ابن السبیل مسافر طالبان وظیف ملمانا. لا جنا گنانی ش علامن پاجا ولیها چې نگرانی دې باغ کوي ان یاکل منها بالمعروف چې د مطابق د شرع او د عقل تخری ويتم اخري غیر متمول په دې حال کې ځان له مال جمع کون کې نه قال فحدثوا به ابن سيرين فقال غیر متأصل مالا د متمول په معنی متأصل یو کا چې مال جمع کون کې نه جی مکه دا تبو چې بارک مال